الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دویمه حلقه ده د العروة الوثقى. الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ندي پیدا کلی پیران او انسانان مگر د خپل عبادت د پاره می پیدا کلی. د پیریان او د انسانانو د پیدایش مقصد دا د الله رب العالمین عبادت ته، او دا خبر یاد ساتل ضروری دی چې د عبادت بنا په توحید باندې ده، او هر یو عبادت چې په هغه کې توحید نوي یعنی د یو الله د پاره نوي نو دغه عبادت نه دی. بعضی مفسرینو د آیات کې د الا لیعبدون تفسیر کړي په الا لیوحدون سره، چې ما ندی پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د توحید د پاره. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.